الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظیم. ربط او مناسبت ما قبل سرداسې د مخ کی آیتونو کی تیر شو چې د کافرانو ظالمانو د خیر خیرات صدقات او مثال داسې دی لکه چې یو پټی وی فصل وی او ګرمه تیز هوا تیراشي فصل ولا اوس وزوي یا سخت یخه یعنی داسې هوا راشي چې پای کې سخت یخنی وي هغه فصل ولا وچ کړي هیڅ ورته لاس باندې میلو نشي. یعنی د دې خلکو دنیا کې که هر څومره نیک کارونه کوي آخرت کې دوی لره هیڅ پیدا ورکوونکي نه دي د دوی د ظلم او د کفر د وجې نه. نو اوس الله پاک فرمایي تاسو د دې ظالمانو کافرانو سره د زړه دوستی مه ساتئ کني ستاسو بم د اعمالو فسدونو تباہ و برباد شي او خباء منصورا بشي. آخرت کې به هیڅ قسمه ستاسو د خپل اعمال په کار را نشي او تش لاس به پاتې شي. اسې به په دوکه کې یې چې ګینې مونږ مسلمانان یو او سم کارونه هم کړي دي نیکۍ هم کړي دي ایمان هم راوړی خو هغه به ختم شوي وي او سوځېدلي به وي. هسې نه چې د هغوی د فصل چې کومه تیزه سخته ګرمه هوا یا سخته یخه هوا راځي نو هغه چې ستاسو په دې فصلونو باندې را نشي. نو د هغوی سره د زړه دوستانه مه ساتئ. یو خو د هغوی چې کوم حقوق دي هغه په خپل ځای دی جدا دي. مطلب دا دی ذمي وي اسلامي حکومت کې اوسي اسلامي حکومت به د هغه د حقوقو خیال ساتي په خپل ځای باندې دي. خو د زړه دوستانه او یا حکومتي عہده ورکول صدر جوړول وزیر اعظم جوړول گورنر جوړول ڈی ایس پی او آئی جی پی وغیرہ نور چې کومه عہدې دي نو دا ورکول دا بالکل ناروا دي. یا د وسلو د ډیپو چې کوم دینو چابیانی ورکول او نور داسې عہدې دا چې کوم دین د دې آیت پورو سره ناروا دي. حضرت عمر دن خو تچاوي چې دلته یو لک تړي خپل لیکل کی نو کا تا خپل منشي مقرر کو خو دا د چې کافر دی صحیح دی نو دا ډیر خي نو
وقد اتخذت اذن وی بتوانه من دون المؤمنین قرآن پاک کې راغلی چې تاسو د خپل مؤمنانو علاوه بل څوک خپل رازدار او د زړه دوست مګر ځوي دا خو به بیا د مؤمنانو علاوه یو کس لره رازدار وګرځوم ها خو شي او د زړه دوست به وګرځوم نو دا خو منه ده په دې آیت سره استدلال ونیسو او کله چې پاکستان جوړ شو نو قائد اعظم ته ویلی شو محمد علی جناح چې کشمیر والا ټول تاسو سره دي بس صرف فوج لګل غواړي نو د لیاقت علي خان د خزې دی ویندو سره تعلق وو اي مخه سره تارو لګو ها دوی چې سوزان برابرو نو انډیا ته بیا خپل فوج را لګلو ها او یو ځای د مسلمانانو نه پته کېدو کافرانو نشو پته کولی د مسلمانانو یو ځای وو کافر به پیراغه نه بس چې کوم ځای پورې براغه په ځای به ودرېدو ایس چلو لنو ورته کافرانو لو لګ غونته ځای نه غوی دا چې چل کړو چې د خپل ځای نه غیر چاپیره پلن او دوب ځای کنهستو او هغه ته دوبو تنظیم کړو او هغه سره باچا پوي د چې دې ته د وبره کم ځای نه راځي نور چاته پته نه لګی دا او چا بیان هم د باچا سره وي ها چې کله به پوښو خبر وراغه چې را پوج را روان دي د کافرو بس باچا سره چا بیان وي ایته به وبره پرې خو دي بس هغه غیر چاپیره کنده وډا کټو ها نو کافر به بیا نه شروعولې دي نو بس کومه ګوري باغه او ځای باندې ناسو سکولې نشو واپس بلاړ ها نو بس ته پوج به واپس لاړ د کافرانو ناغه مسلمان باچا به بیا وبدا غوې نه داخلي بل چاله سو په پویدل نشي دا په څه طریقه باندې کیږي ها نو څه چلے وکړو پس وزن باندې پاغه کې بس د باچا ولوي چې مطالعه خپل لور درکو داسې په څه طریقه باندې هغه کوړتا یو کافر خزه ورور توله ها چې د خسینه به ډیره مالدار به وغیرہ وغیرہ نغی مسلمان باچا دغه کافر خزه سره واده وکړي څنګه به بس کمی پوری باغ دغه خزینه دارات پټاو یا مطلب دا دی چې چا بیان یې پټولي نو یو پیره د کافر خزه شوا پوښ چې دا به چا بیان کې چلې داس طریقې بس بیا خپل پوښتا سی ډي ور کړې چې تاسو راشه ما بچا بیان پټی کړی نو بس پوښ راغله دې اپ خزې د باچا نه داغه چې د کم څه ترتیبو وګوره پر خو دې هغه چا بیان دې پټی کړی وي ها نو باچا اوس ګرځي چابي څه شو نه چې سو چابای لر رسیدل نو پوښ دن راغلی ها نو وای چې تاسو خپل کافران دي چې بالکل صحیح مسلمان ني نو دا خپل رازدار او د زړه دوست مگر زوي لس وجه خو دي چې دې وجه نه سم کوي دوستانو سره متاته ها نو دا اصل کې په مدینه منوره کې چې لا اسلام نور راغلی مسلمانان شي نو دا اوس او خزرج نو خو شاکه يهود آبادو نو یو بل سره نزدیمو یو بل سره دوستانه مو یو بل سره مطلب دا دی غم خالی کول او امدادونه به کول بیا اوس او خزرج مسلمانان شو نو دا غینه فسبم به اوس او خزرج د يهود سره تل راغله ساتو نو اسه به دوی سره په هغه کې حامل اول نوري پټ دشمنان چې تاسو خو مسلمانان شوي الله پاک دې څومره ولېږي چې دې خلکو نه ځان ساتي پوښي به دې سره بالکل د رازونه او د دوستانه مساته نو بیا علماء کرام پکې دغه مسائل رو باسلی دي چې په اسلامي مملکت کې بنه صدر کا د مسلمان نه علاوه څوک نه به وزیر اعظم او نه عام وزیر او نه یو عام او خدا څومره خدي چي دي چې څومره د افسرای تعلیم کې کوم افسرای دي خدي دي او د کوچ څومره خدي دي د پولیسو چې څومره خدي دي کنه د چې څومره فورسز دي او څومره د پرس کا پاکستان وکړه څومره محکمې دي دې کې چې کوم لوی خدي دي دا چې هر مسلمان ملک نو کافر په هغه باندې نه راولي ها اوس خو دغه تدوین ګوري ولې چې هیڅ یو قانون دا نه تسلیمي چې هغه د خپل ملک باغی د خپل ملک یو خریدار جوړ کی په ټول دنیا کې وګرځي کنه کا امریکا دا کا برتانیې دا کا فرانس ته ار یو ملک کې انډیا دا سره پاکستان باندې واخ وباسو
اوس خو خلک به غیرت چې سره پیسې پیژني کنه په اسلام مخامخ دی راستي زمونږه سیاستدان څومره بي عزت کړو مشرف بي عزت کړو نو کړه تا چولې پټولې دنیا کې پوښبي دې یو ملک داسې نشتا چې هغه د خپل ملک باغی له څور کوي او خدا ور کړی نو چې لکه ستا باغی دې ته مجرم وای ته له ځکه خدا نه ور کوي نو چې د خدای پاک نه باغی او خدای پاک دې زمانہ باغی دې سره مو دوستانه ساته مولا خدا ور کوي نو څنګه دولت خدا ور کوي پوښبي څومره دنیا کې چې ممالک دي هیڅ یو ملک والا د خپل ملک باغی د سن ور کوي او خدا نه ور کوي او په دې څوک اعتراض نه کوي بلکې ودا د عقل مطابق او د عقل ایمانی چې دې ملک باغی دې له خدا مو ور کوي کني نور به بغاوت کوي ملک به نقصان ورکي او هغه ته مجرم وي او حالانکه چې خدای پاک دا کس زمانه باغی دی زما مجرم دی مسلمان نه دی د سره دوستی مو سره د خدام ور کوي نو په دې خلک خپل مسلمانان په اعتراض کوي وې دا تنگ نظری دی وې څه ده تنگ نظری دا پوښبي نو مخکې دوی د سره راغلی چې تاسو ولي کافر څخه کم دی نه دغه کوي وای چې دی با صدر کیږي نه وزیر اعظم کیږي نه په باندې بیا مولانا فضل الرحمن سے په خپل دغه بیان کړ چې دی وجه نه شي کېدی او د پاکستان قانون دی چې صدر وزیر اعظم مسي مسلمانی او بلکې یو قید سره بلم وي زماره طرف نه سیوا کوي چې سړی به سوي دا ترمیم پکې وکړي دا خوشتا چې مسلمان وي صدر وزیر اعظم خدا قانون نه دی پاسه چې دا بس سړی خزبه نه نو یو ترمیم پکې بلم سیوا کوي نو هغه چا اعتراض وکړ چې ته په خپل به نظیر سره شوی وي نیما زه د به نظیر سره شوی نو ما به نظیر برداشت کړی و به نظیر مې راوسته نه و به نظیر مې څه کړی و برداشت کړی و پوه شئ ما زه سره میلاو نو بلکې زه سره سوما مطلب ان تاسو راوسته من برداشت کړه پوه شئ په خبره باندې نو خلک وایي چې دې سره څه دی میلاو دی ښا نو په مسله خو پوه شوي کنه نو فرمایي ها لس وجه خي چې تاسو به ولې د کافر سره دوستی نه کوئ او رازدار به نه جوړوي خپل ښا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا من سیتاسو بطانتن رازدار دلی دوستو من دونکم سیوا تاسونا یعنی د مسلمانانو نه علاوه با د کافر سره د دوستانه نه ساتي اب خپل رازدار نه جوړوي ان یو خدي وغیرہ دا بولا نه ورکوي نو مرګن خو په دې باندې استدلال کړي چې دین هم دغه مراد دي چې خدي ورکول ها یو پیره خپل مرګرو ته وی چې تاسو مسجد نبوي کې کینای او زرا اعظم نو چاوته وی چې مسجد نبوي کې کینو خدایو پکې صحیح دی گورنر نو یدا څنګه تاسو چې کم دینو یو عیسائی گورنر کړی دی مخه سره معزول که ها خطر نه کا پوښ پی نو دا من دي نو منی سه تاسو بتوانه تن رازدار او دلی دوست من دونکم سیوا تاسو نه بل سو کو دونکم کې دې طرف اشاره ده چې څومره کافران دي او مظهری والے لیکلي چې پدې کې د اهل سنت والجماعت نه علاوه چې څومره دا 72 فرقې دي د امت په 73 فرقې کېږي کنه یو پکې اهل سنت والجماعت ولا د ناجیدا دینه د علاوه چې دي ام پکې مراد دي ای سره هم دلی دوستانه نه ساتای او نه به چې کوم دین وخدار کوي ها او نه به رازدار کوي پوه شئ به مستاسو تصدر کې نقصان در کی نو من دونکم کې ته اشاره ده چې د اهل سنت والجماعت او د مسلمانانو نه علاوه څومره خلق دي دا په مرتبه کې حقیقت دي دون څه ته وي حقیقت ته وی علاوه تا پوه شئ مظهری والے لیکلي تفسیر مظهری والا دې کې دې اشاره ده چې دا کافرانو هم مرتبه کې تاسو نه حقیقت دي دوستانه چا سره ساتل پکار دي چې په اخلاق کې ستانه علی په ایمان کې ستانه علی په اخلاص کې ستانه علی په تقوا کې ستانه علی چې پوښته مرتبه کې اوس تر چوتیا سره دوستانه ساتي یو دا پوښو شاخیل سره او چې کوم دینو غلط خلکو سره دوستانه ساتي نه دی را بده خبره دی ها نو مسلمان په اعلی مرتبه کې دی او کافر څه دی په خطه مرتبه کې تاسو د خطه خلکو سره ولي دوستانه ساتي او ولي وی دارازدار جوړوي ها چې کوم حقوق یې غوته ورکوي
په خپل ځای باندې دي، نور دوستانه د زړه او رازدار جوړول داسې دي من دي. ها یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا، نن مسلمان په خپل باندې خپل ارسو ټکړي، ځان ته د کافر نه سخت کاری خکته کاری، په ګیره به د ځان بد کاری، مسلمان خزمې په بوقره به د ځان بد کاری، ها برقه د ځان سخت کاری بده، او مطلب دا دی چې په دینداري د ځان نفخکاری بس کاری، نو په خپل خپل ځان تباہ برباد کړ. لا تتخذوا تاسمونی سبتوانه رازدار او دلی دوست من دونکم علاوه تاسونا، بل پکې د اشاره شو چې کله ته کافرو سره د دوستی جوړ کړه، د مسلمانانو سره دوستی ستا ختمه شو، ختمه شو، نو مؤمنانو به بلی شي بیا. ها اوله وجه خی ذکر دې سره دوستانه مکوي، دې رازدار م جوړوي، دې دوستی سره مکوي. لا یلونکم چې دې کوتاهی نه کوي تاسو په باره کې خبالن د فساد، دوی چې کلم وسرتي په سټن کې وسرتي نو تاسو ته د فساد او تکلیف درکول کوشش کوي. نو کم کس چې تاسو تکلیف درکوي او تاسو د فساد په پیش کولو کې او لانجه جوړولو کې کوتاهی نه کوي، هغه دوست ګرځول پکار دي او رازدار ګرځول پکار دي کنه، هغه لري اوسېدل پکار دي، لري اوسېدل پکار دي کنه، چې کم کس ته نقصان درکوي نو دوی کوتاهی نه کوي تاسو په باره کې په فساد کې. او بل وجه ودو دوی خوخی تمنا لري ما عنتم د مشقت تاسو د کړهو تاسو، ها دوی تاسو کړهو خوخی، تاسو تکلیفونه تاسو مصیبتونه خوخی، چې کم کس تا بربادي خوخی نه سره به دلی دوستی وساتي، نه نه سره به یارانه وساتي، به رازدار جوړ کې نه. نو دا خلک داسې دي، نو تاسو ولې چې کم دی نو تاسو د کافرو سره دلی دوستی ساتئ. او اوس خو زمونږ باچایان हम मेंटल है, सो तो वही मेंटल न्यूट्रल दा मेंटल भी कहना, हम न्यूट्रल है और सबके साथ चलते हैं और ये सब एक जैसे है, हम मुनाफिक है, वैसे बोलेंगे हम सही हो. उस खलक मुनाफिक तो हुई न्यूट्रल हुई. हाँ हाँ नहीं, हम न्यूट्रल है. हाँ वद्दू मा अनितकुम जो खखीस तासु मशक्कत हो او تنگازری نه د پکار او دا چې نو تاسو د قران پاک باندې دغه کوي. نو موږ وایو چې ظالمانو په ځان خپل ظالمان مو مسلط کوي. د اسلامي ملک ته دی ول اسلامي ملک ترجمانی کوي، نو اوس پس پويږي د آیات په ترجمه نه پويږي. سورۃ الاخلاص دا څنګه ورته په کتاب کې نو په معنا به څه پوي شو، په مطلب به څه پوي شو، په عمل کوي. ها او دا وی روستي خلک نو چې لاغه په هغه سره کې وو تختی ته په خپل ملک دغه شان دی فاتح. ها او زلزلو ته عذابونو ته غلو ته دې څه ځان ټینګ کړي. ها نو ودو ما عنتم چې خو تاسو مشقتونه خوخی، تاسو تکلیفونه خوخی، نو څنګه به کوم دینه دی بیا تاسو سره په تکلیف کې امداد وکړي. پوه شو پی اته له په تکلیف کې دی علاج درکې، بلکې پاغه کې به خپل مقصد نو داسي. ها فوج برالیږي نوم بوله د ماهرین ور کوي، فوج برالیږي او نوم بوله د ډاکټرانو ور کوي. ها ابا ډاکټر نه لوی فوجي افسرانی خپل ساده نقصان پیدا کول لپاره برازي. ها ودو ما عنتم دي استاد مشقتونه تاسو تکلیفونه خوخي، نو څنګه تاسو نیوټل کېږئ. ها قد بدت البغضاء بلا وجهي چې ظاهر شوی دی هغه بغض حسد من افواههم د دوی د خلونا. خو شي نو کله وی اسلام داسې دی او دا دهشتګردي او دا چې کوم دینو نه پويږي، دا تعلیم خلاف دی، دا د دې خلاف دی، وی ترقی نه غواړي، مختلفه د په بد باندې لګي بیا. ها نو قد بدت البغضاء هغه یو وی کنه چې جهالت کی فکریا ہے، زمونږ پاکستانی دا خبرې کوي، یہ جهالت کی فکریا ہے مدرسې یادولې. ها بیا خو به یو چو بل به تاریخ ورکو، ما پیو غوښته چې زه نیم پوښي به ما پیو غوښته. ها دا مدارس یادوله، یہ جهالت کی فکریا ہے. قد بدت البغضاء خکارا شوی دی بغض من افواههم د دې خلونا. ادینه مخکې چې کومه د اوباما هغه بل ظالم و دا جنگ کې د افغانستان شروع کو بوش ناغه نو چې کروسید یعنی دا صلیبي جنگ دی، دوی هغه بغض حسد د سنم خکارا شوی د دې خلونا ما اته ول د دهشتګردۍ دغه نوم ورکی نور د څه خلاف لګیاوی، د مسلمانانو د اسلام خلاف لګیاوی. ها
په شام کې کوم دین نیوکلیر بمونه ته کې سوته وي هغه خراب بمونه خلاصي ها چې اکسیجن ختمي په خپل بمري وسم او په افغانستان کې څومره دغه خلاص کړی نو خدای پاک وی چې دي سړي فسادیان دي ها پزماکه کې باور سي باره کې دي شي نو ډیر خلونه هغه بوغه سات کار شي بیا مو سره تاسو دلی دوستی ساتي او محبت سره ساتي او بل وجهي وما تخفي هغه بوغه حسد تخفي چې پټي صدورهم ندي سینه اکبر او ډیر لوی دي هغه بوغه حسد چې کم ندي په خلو په ځړونو کې دي نو ادا چې کوم ښکارا کړي دا خو سم نه دي کم بوغه حسد دي کافرو دي منافقانو ظالمانو چې د مسلمانانو د اسلام خلاف پزره کې دي په ځړونو کې نو ډیر زیات ډیر سیوا دي ها نو دی بتاله بچی چې بیماری پیدا کیږي دی بیماری بچ کی ختمي ساده ملک نه ها وما تخفيغه بوغه ستد چې پټ کړه دې سينو دوی اکبر او ډیر لوی دی او وی چې کوی ته سکریوتی دا کافر یو بل د خپل بچو ته پوښي په مخه ته تاسو کې څوک وي چې مسلمانې باندې ګټ پته ورتاو که ها او مونږه څه چل کو مونږ دا انسان دی انسانيت داسې مسلمانۍ بیا دمنه یې ری ها نو کوم یو ملک دا خبره کړی دا چې یاره هم سب ایک ہے او هم نیوټل ہے نه فرانس ویلی نه امریکای ویلی دي او نه انډیا ویلو ملک دا خبره نه کړی زمونږ دا بے غیرت بچایان دا خبرې کوي ها چې حقوق ہے انسانيت ہے او دا چل ہے واسه غوی د پاره دی خپل ملک پاکستانو د پاره مسره نشته ها پوښی به کنه نه په گاډو کې وسلې ګرځي دل سره تلاشي نشي غسته وې دا حقوق ځای کېږي بیا امریکا خدای پاک خپه کېږي امریکا دې خدای پاک دې کنه او مخکې الله پاک وې چې دا ته منافقان دې دباونه ورځي او که تاسو تی ویری نه دې پتا سو راځي او کنه لګي دې تسترګي خو دې بیا دې سم نشي کولای ها خدای ته سوچتا هغه کاټلنګي بابا خوري باخي وس دا وې دا ګوله ختم کو اوس په خلکو پورې گئی نشته خدا سړي به یاد وي ګوله دا ډېر سخت وسو وې دا خزه به پردې ګرځي او دا چل کوي را بغه ته ویلي ده ها دا به د حسین هر کار کوي نو ساغه ختم شو ختمي را پکې په خله علاقه چې زونه راکړي چې کم ماشومان پیدا کیږي به حوصله نه ها نو بس کار تیرا سره وکړو قد بین نو دا بل وجهي سلور وجه وکولها قد بینا یقینا واضحه بیان کړل مونږه لکم تاسو ته الآیات نخي دلائل پدې کې دا کافران سخت ظالمان دي تاسو سره بالکل خیر نه کوي تاسو د بچو سره تاسو د مال سره د خال سره بس خیر کی ها ایو ظالم فاسد د مسلمانانو فصل وسیزه او خری قتل کړه دای مې سپاره کې دې شي کنه مسلمانې وس نه خیر نه څه چلو کړه هغه دغه سره وکړه نو کله به باندې وب باندې کی انډیا او کله به باندې وب ډیری کی نو کله سوکړه راشي فصل خراب شي او کله وب سیلابونه راشي ها او دای وجود هم دي او ته د صدر سور کوي د انسانيت او د سود سره نو تاسو ته کولاو واضح آیاتونه بیان کړي دي خدای پاک دی چې هغه پر خبر دلالت کوي چې دا کافر تاسو سره خیر نه کوي او د مسلمان سره صرف ملاتړ پکار دی د کافر سره نه ها او د مسلمان سره رازداری پکار دا سره دوستانه پکار ده نو دی ولدل تک اړي ورکی ها چې دې ځای نه ولې پوښتې حالانکه چا سره ودرل پکاري مسلمان سره دې د کافر سره ولاړی ارټین ان کنتم تعقلون کپچا پتا سکه چتا قلی ایمو قولو آیتونه ارث بیان کړي یار سره پوهه دي کوئی کا عقل در پکی ها تر د پکی دا عقل نو پوهه به شي عمل به وکړي نو چې کله مسلمانانو په دې باندې عمل پرې خو ده نو وال فری کنه فری حیدر علی ته وګوره سلطان ټیپو ته وګوره شیعاګان به ځان سره مشیران او وزیران ساتل کم خلې سره وکړه ها چې د امیر جعفر او پلانې دا ټول څوک شیعاګانو کنه نو بس هغه تبسیډ به کوله دغه به کو نو ها انتم ها خبردار خبردار داخل نکار واخلې ان کنتم تعقلون مخکې تیر څه کنه لک سوچ فکر پزان کې پیدا کړي غافل کیږي ما غفلت کی مفریوزه ها خبردار انتم تاسو اولئ اغه خلق یې تحبونهم چې تاسو دې سره محبت کوئ ولا يحبونكم دې تاسو سره څنګه په محبت نه کوي
د مشرف په دور کې سونه ویزې ورکړې غولا نو خدای خبر چې دا څه شی راته چې ټول دونه ډېری ویزې ورکړي ها سفارتکار خو یا دوی یا سلوري 3000 ویزې ورکړي ته او بغیر ویزې څومره خلک د امریکای نه پاکستان ته راغلي تاله دی ویزه درکې کنه دا او یا دا وی د خپل ملک کس دلته راپری دي کنه نه راپری دي خو شو په بار ملکونو ته تل څونه ګران کار دي او مونږه وسره مینا کوو زمونږ نه پرات کوي موږ څه کوو مینا کوو د مشارت چې تلو نو د مونږ د مل د باچایان چې لاړ شي سره ډایرکټ نه میلاویږي او دا هغه ملکونو چې چپلاسی راشي زمونږ مل باچاو لذي خو شو په او زمونږ د باچایان چې تل لاړ شي ناغو د خپل چپلاسیان را لېږي مشرف چې تلو نو د پاکستان یو بزنسمن مشهور داغه په ذریعہ داغه وخت کوم باچاو هغه سره څه شو ملاقات شو ها او تر کونی پورې ولار څه کتلی چې تاسو بمم تیرولې نه ښه دا سي حال دې زمونږه دا زمونږ نه پرد کې موږ سره ساتو مینا ساتو وي تاسو هغه خلک ته تحبونهم چې تاسو محبت کوي دې سره ولا يحبونكم ودي تاسو سره مینا محبت نه ساتي نو تاسو سره ولې ساتي ها او بل وجه خي وتؤمنون بالكتاب كله وي تاسو تنگ نظر نه او هغه تنگ نظر دي کم کس چې تاسو سره مینا نه ساتي تاسو سره ولې ساتي عقل مو کنه کم کس ته تنگ نظر یو ته نه تنگ نظر په کاردار چې هغه تاسو سره مینه ساتلې نو تو سره ولې مینه ساتي ته تنگ نظر نه او هغه تنگ نظر دی نو په کاردار چې هغه سره دا ډېر انسان تاسو سره محبت کوي تاسو سره نه کوي دا چې تنگ نظر دی تو سره مینه ساتي دا څه ولې کوي ها وتؤمنون تاسو ایمان لرئ بالکتاب کله په ټول کتابونو په تورات او په انجیل او په زبور څومره کتابونه دي او هغه خلک تاسو په کتاب څنګه ساتي ایمان نه ساتي او تاسو قرآن باندې څنګه ساتي ایمان نه لري ستا پیغمبر نه مني بلکې يهود معصوم لکه معصوم له محمد نوم کیږي نعوذ بالله او بیا ته لګي لګي غوښي شو کیو نو کو نه تیرا کاږي خو شو په دا خپل ځای یې څه کوي محمد نوم لګي ها او ځان ته نه حقي ویلي په معصومانو باندې په غوښي ویلي به دغه شانتي مرشي ها دای په داسې طریقو خپل ژوند نه یخي چې هغه ته وس برشه په مونږ باندې نو سر بخیر کی پوسټه کې به مونږ باندې ها دا څه خلق دي وتؤمنون بالکتاب كله نو سره عقیده کې محبت پکار دي انې په عمل کې سره محبت پکار دي نو مونږ ټول اعمال څه پشان شي يهود او نصارا او هندوانو او سکانو د اخلاق زمونږ نه چاري غمونو ته وګورا دهادو ته وګورا ناس تاسو کورم ډیزاین او ارڅ ته وګورل چا په دغه باندې کپلو ته وګورا ټول سنې کپړې دي ارزانې دي او چې کمی پیشنې بل او خرابې کپړې دي نه راي اصول نه سخت ګرانی دي خلک غافلی حیا عزت ناخلی ها عزت په پیسو اخلي دا څه دغه شی دي او تؤمنون بالکتاب كله نو په حقیقت دا اوریانی وسرګانه بجانه نم دا شی پیدا کیږي نو یو شی څه دا داسې مثال دی لکه مړ چې سره په تابوت کې بند کی وخیری میخ په وخت کې دینه پس بدانه کولاوی نو به حیايي وريانې نه پس د دقیق قوم ته دا شی راشي د تبعی شي هلاکت دا یقیني شي ها دومره خراب شي دی به حیايي وتؤمنون بالکتاب كله وتاسو ایمان لرئ په ټول کتابونو باندې او دی په ټول کتابونو ایمان نه لري او دې وجوده متور تاسو مینه کوي دا مستقر دی و اذا لقوكم قالوا آمنا بلا وجه خدای پاک کوي چې دا منافقان دي تاسو ته په ظاهر کې یو څه ویل څه کوي بیا بل څه وی ها دلته دې ته یو څه وی او بس بیا کوي بل څه و چې پیسې راولېږي اجازه بدل کو بیا وی زموږ خپل کار کوي اجازه نه مازونه نشته ها څنګه پیسې امریکای وخوري هغه یو پر اخبار کې راغلی پاکستان غنم راوغوښتله غالبا برتانیې نو که روس نو چې پاکستان ته راغله نو ټول ایکسپایر او دې ته هیڅ تاسو نه کړی شو چې زمونږ پیسې تاسو وخورئ موږ له ایکسپایر غنم راکړه ها څومره دوز راځي دا پولیو نه پر اخبار کې راغله حمید میر وی چې 15 کروڑ دوز راغلي د پولیو زهريلا پاکستان هیڅ معلوماتو نه کړی دا کم ځای دی څنګه دی ټول یو پاکستان کې استعمال شوی دي ها دا ډاکټر حمید الله وزیر بای باندې پورا مضمون هم لیکلی ضرب مومن کې دا څومره نقطانی شي دی پوه شو چې دا شروع شو نو وکیلانو په دې باندې اکشن اخیستو ویلم خو له ډکه کړي پیسې یا دم کې چې مړ بم کویا دا سي ها نو هغه زموږ سره خیر نه کوي خو بس الله پاک ته غیرت وکړي پوه شو موږ د خدای پاک ماده پیدا کی و اذا لقوكم واذا چې کله تاسو سره ملاقات شي قالوا وی آمنا من ایمان راوړي ها
بوش دغه دل تراغلی اوباما کنه او په اسلام باندې لیکچر ورکړو چې اسلام امن کی درس دیتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے ها پوښ به کنه تاسو دا خزرې دلې ده چې دل تراغلی ده او زمونږ دا خپل لوریانی بوزي او وسیم بوزي او دا خزیم بوزي او درس په وډه ته وایي بس اځم خيو نوم ډیر دی کنه په دنیا کې چې خنوم بوزي ها او مولا له ویزه نه ورکي په فضل الرحمن صاحب ته ویزه بند ده نشي د امریکای ته ولې چې دا ګیره ده اصله ده ها کم غتره درته په ټوټه مغټي الته یغیریږي ها مفتي محمود صاحب چاوي د استادو نه غټه ټینکې ده ټوټه به مغټي یو خزه به یو خاندل کنه نو دوی تنال ته کېریږي چې دیګیره کې بچته بم نیک دلی یا باګینه دیګیره ته څوک ګوري مسلمانان بشي یا به یاري مرشي سوجه به کنه دومره سخت یریږي نو قران والا دغه ځای ته رسول پکار دي ها بیا د امریکا یا برتانیې ستا باندې راشي بیا ها وإذا لقوكم قالوا آمنا چې کله تاسو سره شي نو موږ ایمان راوړی د اسلام په ډېر ښه دین دی او دا د اسلام درس ورکوي او دا کې نو بیا په سوریا کې یو ځای بل ځای د بمونه سره ورځي او دا کرای دا کوجان او سو یو ځای بل ځای ها مسلمانان وځي ماشومان څلوري سم سیباره کې براشي فرعون وی چې تاسو دغه ماشومان قتل کړي څه قتل کړي ماشومان بیا اخوالي کلی دي جراب پته نه لګي چې په دې عمل شوی کنه نه شوی غسنی کافران په عمل کوي مسلمانانو څه وایي ماشومان نصر له تبا کوي او ختمي ها او په پاکستان کې نه په ټول مسلمانانو ملکونو کې نسل کوشش شروع ده او خلک نه پوهیږي حبشه چې ته وی افریقا وغیرہ دغه ملکونه دا چې ساس کې استعمال شو مسلمانانو باندې چې په یو ورځ باندې په لکونو خلک مو شو او خدای خبر چې سب برکت دلته چې موږ لا فل خال بچي او آینده کې پته نه لګي कि چې په یو ورځ باندې په لکونو خلک سره شي مرشي اوس ये कौन सुनता है कहानी मेरी और फिर वो जुबानी मेरी हाँ زما وی کہانی سو کوي بیا چې زما په جبې نه سو به ووري ناسه بدوی چې تاسو سره مېلو شو قالو آمنا موږ سره وړې ایمان راوړې دي او اسلام خو ډېر ښه دین دی او دا چې تاسو خلک یو امن پسند دی او دا یو دی و اذا خلو او کله چې دی یوازې شي جدا شي ها نعضوا عليكم الانامنا عضوا چکون لګي علیکم پتا سبحان الانامل په خپل غتو من الغیظ د حسینا دې ځان نشي کنه دلته خدای ته تاسو سره اسلام خدین دي مسلمانان ډېر خلک ته او دا څه چل دی او دا څه چل دی چې کله جدا شي په غتو سره لګي چکون لګي د حسینا ها چې وسره باندې ورسي نو څه خیال دی افیا صدیقه څه چل کړي څه چل نه دی کړي او سمرا افیا کا لقیت کسونه په او توبه خره توبه چې کوم حالات راځي وي چې قرآن پاک ته پزما کا باندې پانی وړولې کنه حافظ قرآن هم دا ډېر لوی ډیګری دی دا سره کافر ستا دنیا هم بدی شي او ستا دین هم بدی شي ها پوه شو پی څومره چې خلق لوی وحدو والا خلق دي نو په دې څومره مهنت کړي سو ګیره پری دي اکثر چې لوی وحدو والے ګیرم خریلې او سیم خریلې برېتم خریلې پوه شو پی دا دې مهنت کړي چې کم از کم عقیده زمونږ نه اختیاري خو چې عمل کې د چاني چې تصویر خو زمونږ به یې کنه تصویر نه بیا سره نه یریږي خپل کنه نو کافران زمونږ نه ځکه نه یریږي یې مونږ شاګردان یو سیو تصویران یو کنه یعنی ګیره برېتم خریلې نو مونږ د کافر تصویر شو نو زمونږ نه به اوس یریږي ها نو دې په غوسینه په خپل غوتو باندې څه لګي چپونه لګي د امریکا د برتانیا او د هندستان او روسو جاپان جرمني قل نو په دې باندې عمل کوي زموږ په ایتونو باندې خپل یو صدر وزیر اعظم او خدای والا مسلمان لو خدانه ور کوي ها نه خپل ملک ته داسې بریدي او مکمل سکیورټي کې ساتي الته ستاره خبره ریکارډ کیږي چې تک بار ته ټلیفون کوي دغه کې دلته خو بس خیر صلاح ها قل وای اے نبی پاک صلی الله علیه وسلم دیتا موتو مړ شای دی غیظکم تو غصه تاسو کې یعنی چې تاسو کومه غصه نه غصه شای کنه اسلام له خدای پاک څور کوي بره ور کوي ها دا به کور ترسي او اخیری ګټه بیا حق ده ان شاء الله ان الله بشک الله پاک علیم خبردار دی بذات الصدور باغ خبرو چې خوندان دي سنو دي نو خدای پاک وایي ما د دشمن کې دشمن پزړه کې چې کومه خبرې دي یې په خبرې ما خپل دوستانو دغه خبر ورکوم خبر مې درک ها او چې ته اوس په خدای پاک دوست او غ دوستي خبرې قبول کی کنه او دشمنی په دشمنی ونی سي ها ان تم تسکم بل وجه خدای پاک کوي دې سره زکه دوستی مکوي او د زړه
دوست او رازدار مگر زوي کچ ته ورسیږي تاسو ته حسنتن څخه خالق فتح عمومي ټینګ جوړ کړي توپ جوړ کړي کنه میزایل جوړ کړي پیسې د سره راکی نور څه خیر خېګړه تاسو ته ورسیږي نو تاسو هم نو پاکستان کې اټم بم مطلب دا رانه نو ښکارا کړی دا مخ کې جوړو نو سی ټي بي ټي و نه ټي ټي بي ټي وې سم نه او بیا په دونه قوانین روبا سره سی ټي بي ټي داسې او دا خو امن خرابېږي او خطه کې دهشتګردي پیدا کیږي او دا بم داسې او دا بم داسې اسلامي بم دی دا انګریزي بم دی مخکې تاسو به خبرې اورېدې کنه چې اټم بم کله دماکې وشوي ها او مخه سره نواز شریف غوښتو امریکای ته و چې ماته سجده وکړه اټم بم ته په ما په ایران وړي نکل به دی غسیا غوښ ان تمسسکم کچته ورسیږي تاسو ته حالت تاسو نو خپکې دا حالت هم ویلرا مسلمان چې خیر خېګړه او خیرازي په دې کې راضي نو کافر ظالم خپکیږي نو ته داسې خلکو سره ولې دوستی ساتي او زړه رازداري سره ساتي چې هغه سي ستا په خوشاله خپکیږي ها وان تصبکم او کچرتا ورسیږي تاسو ته سیئتن سبد حالت قحط راشي زلزلې راشي او دماکی کیږي بے اتفاقی راشي مطلب دا کافر د باندې فتح عمومي نو یفرحو جی خوشاليږي بها په هغه چې کم کس تا په افغان خوشاليږي د سره دوستی پکار ده نه دشمنی سره پکار ده د سره دلی دوستی پکار ده او ډیر ازار جوړول پکار دي کنه لری اوسېدل پکار دي احتیاط نه پکار دی راځي دا کنه نو چې ته په خپل ځان په خپل دشمن پويږي چې زما یو سړی خیر نه غواړي زمي خیر نه غواړم مر سړی وی کنه چې سړی زما په حالت نه خوشاليږي زه په سکوما نو چې خدای پاک ته سړی و خجدا داسې دی او داسې دی لری پیوسه نه بیا دې سیدل پکار دی کنه اوس کم دی داسې دی نو څومره وخت دی چې دی اکثر د غټو خلکو دغه ارزه کې مراتي او په ارزه کې لیرات لیشي او مسلمان ته صدا سختی د پارځه چې ها چرته دې تاسو کو چې بار ملکونو کې د دې سره څه چل کېږي په مسلمان سره خاص کر پاکستانو سره زموږ ملک کې تاسو نه کړی وین تصيبكم سيئه او کورسي کې تاسو څه بد حالت یا پر دې خوشاليږي بها پاغي نو یره پیدا شو چې دا دومره سخت دشمن دی نو دې خوبم نه کوي ظالم او مونږ او داس دینه پیژني نو دې خو بال ټیم په مونږ پسې لګي نو څنګه چې مونږ ته برباد کی نو خدای پاک مسلمانانو ته تسلی ورکړي وان تصبروا کته تاسو صبر کوئ څه مصیبت راکې پاغه صبر کوئ پنه کو صبر کوئ همیشګيري کوئ او د ګناونو نه پزان ساتلو صبر کوئ ها دا معنا وان تصبروا او کته صبر کوئ ان د جهاد ترتیب مضبوط ساتئ وتتقوا او تقوا کوئ د کافر د دوستانه ویریږي او د کافر د دوستانه او د رازدار جوړول نه تاسو ځان وساته ها لا يضركم كيدهم شيئا ضرر نشي در کولې تاسو په تدبیر د دوی شي د هیڅ لسم وجه دا وقول لا يضركم كيدهم شيئا دې تاسو خلاف پټي هلي کوي تاسو خلاف څه کوي پټ تدبیرونه کوي بلکې اوس بالکل ښکارا کوي نو تاسو ولې چې کم کس تاسو خلاف پټي هلي کوي تدبیرونه کوي دا غسر مینه ساته وغیرہ ځان جوړوي ها او بس تاسو ټول سوکي محمود غزنوی پوج په یو لار باندې ته بلا مسلمانان پکې مړ شو نو هغه چې کم ګایډ نسبه کم کس کو رهنما هغه ته دا څه چل کوي چې دا دومره پوجان زما د مسلمانانو په دې لار مړ شو خیر خو دې چې دا لکه ته په کومه لار بوزي او ته وی زین دیما مذهبنا او زه دا غواړم چې تاسو ټول تباہ برباد شي په داسې لارم بوزم چې څه شي ټول هلاک شي ها نو چې تبا کافر مسلمان سره رسول کی خو نکی خو چې دا دې خو په خپل پوهی کنه چې ما سره خنه کوي ها نو په چل ول کې په طریقه باندې در تبا کوي او تبا ته بدر کوي ها لا يضركم ضرر نشي در کولې دي ضرر نشي در کولې کوم تاسو ته کیدهم دې تدبیر او دې هلا او چې دا دوه خبرې پکې یو صبر او یو تقوا سي صبر او تقوا ها غلم صبر کوي دا پولیس دی برابر دي کې په دې دغه کې وي واغن تنه ثواب میلاویږي نه څه پیدا کی ولل ته پکې څه نشته تقوا نشته چې صبر پکې سي تقوا نو مطلق صبر نه دا صبر چې د تقوادار صبر د نیک کارو خلکو صبر ها نافیه صدیقه سره ستل کوي چې هغه په کومولا روزي راځي مطلب لیټرین ته زیات چتا
نو مطلب دا دی کپڑیم تی وباسي هدونه پورې خبر راغلی انټرویو تی اخلیا سو بربندا څومره لوی دی او قران پاک نعوذ بالله دغه پانی ته کې په دې باندې بغرزي ها څومره لوی اذیت ته زمونږ دا پوجا پولیسه چې لکه دا دغه اوس نه ښکاری ها چې د اسلام خلاف یا د انسانيت خلاف دي او دلته چې برمنډي اوس دغه کو نو دا داسې چل او داسې بس مخه سره خلاص که ها او هغه تاسو نشته نو دا شی مکه وی ها کم از کم چې زمونږ ایس وسنه کیږي کتابونو لیکلي چې د وسنه هر سړی ځان ته دی وګوري یا د دجال په صف کې ولاړ دی یا د امام مهدی سے په صف کې ولاړ دی ها د وسنه نو امام مهدی سے په صف کې څوک چې کوشش کوي 100% دین باندې راتلو لاره امام مهدی سے په صف کې دی وسنه ها پوښوي نو کم از کم کو اسم نشي کولی نو چې کافر سره زمونږه عقیدتن خو هیڅ بالکل مینه نشته او نم خوخته خو چې عملنا موږ دا په شانتي نه یو ها ول اعمال سکو دا بالکل ټیک ټاک کو برابر کو ها لا یضرکم کیدهم شیئا نو کتا سو کې صبر او تقوی نو ضرر نشي در کوله تکلیف نشي در کوله تاسو ته کیدهم تدبیر د دې خېلې د دې شین هیڅ قسمه ضرر ها نو دا اخیره خبره دا وکړه چې پټي پټي هلي کوي تاسو ته تبا کولو کوششونه کوي ها او دراګیرول څه کوي کوششونه کوي کله به تاسو وی غنم مکه زب در کوما تیل خپل مرو باسا د کویان نه زمانہ اخله زب باندې خرصوم ها سعودي عرب ته وی کنه غنم نه کوي زب بدل در کوم ها او پاکستان ته وی چې تخپل کویان نه ګیس مې سودا شي نه مفعال کوا دا سوی ګیس او دا بل کم ګیس ته دا گاډي کې چلیږي یو خو په تیل ختم شي تیل استعمال چې ختم شي زینه به تیل څوک اخلي او ته خو بیا پیسې نه میلاويږي کنه نو ګټه خو راځي په دې دا چې تیل دې د ممالک اخلي ها نو کله برتسوي نو مختلف تدبیرونه دي ها ان الله بشک الله پاک بما هغه ته باندې عملون چې کوم عمل کې محیط او احاطه کوون کې دي دغه کافر خدای پاک وي چې په خپل تدبیرونو کې هلاک او تباہ او برباد کړي ها او الله پاک ټول کافران ملکونه خاص کر هغه چې د اسلام او د مسلمانانو د پاکستان دشمنان دي نو خدای پاک تباہ او برباد کړي ها او خدای پاک دغه تدبیرونه هغه باندې واپس کړي او خدای پاک ته به داسې مصیبتونو تکلیفونه راولي چې د مسلمانانو د مخ ووري چې د پولی او د پیسې په خپل ملک ولګي ها موږ له نه راوړي او یا د پاکستان فوج د پیسې ورکړي چې پلاني ځای کې عمله وکړي پلاني ځای کې عمله وکړي کپرس کدار پاکستان خپل مسلې کرایداری نه بیا په امریکای نه پیسې ولېخلي دا مې یو خلی خبره ده کنه تاسو پاکستان کې د شادګردي طالبان دي ارث چې دي سنو مولا ورکه تا خپل مسله ده د امریکای نه پیسې ولې اخلي ستا مسلې ته چې مزدوري ده بن اخلي عقل دا خبره کوي کنه دا پاکستان خپل مسله نه ده بلکې در چا پیدا کړی شوی پیسې ده د امریکای او د بردانی او د هندستان او د اسرائیل واغه خلکو خبرې دي ها الله پاک دې پاغه ملکونه داسې پتونه داسې مصیبتونه راولي چې بس دا وی هغه پیسې دې لپاره پکار شي مسلمانان دې نه شي وی غم شي او مسلمانانو کې د خدای پاک غیرت پیدا کی حیا پیدا کی او الله پاک داسې اسباب پیدا کړي د خیر او د عافیت د مصیبت هم خدای پاک څنګه یو زلزلہ راولي او په هر ملک نیم ملک تباہ او برباد کی هر ذله کې په خپل بعد خلق نه کان شي غزنه ته وو باسیا یا قحط راشي او شپک وکاته تکاله په خپل به خلق یو بل ته نږدې شي خلاص هم پکې راشي تو اقوا هم پکې راشي او دا پولې هم بس شي او دا نور مصیبتونه انجوز دا هم شي دا هم ختم شي ها لاړ بشي پوه شئ دلته حدیث شریف ابو ذر رضی الله عنه نقل لې چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلم آیه لو اتخذ الناس هذه لكفتهم پیغمبر پاک سلام فرمایل ما ته داسې آیت معلوم دی کغه د مسلمانانو خپل کدا دی لکافي کیږي نو ته د انډیا ضرورت نه د امریکای ضرورت نه ده سو نه د برتانیې دی به زمونږ نه بیا موږ به دې سره امداد کوو ها پوه شئ چې مسلمان په شان شوکت کی او کافر مغلوبي ادي کې په ملکونو کې زلزلہ راشي یا سیلاب راشي مسلمانانو سره امداد کوي شي ها باچا به سره امداد کی زموږ سره سره تکار نشته حکومت خپل قوانین دي مسلمانانو خپل قوانین دي کنه خپل قوم نو موږ بدای سره امداد کوو بیا یو آیت ته چې په دې خلکو څوک عمل کو د ټول خلکو لکافي شي ومن يتق الله يجعل له مخرجا چا چې د خدای پاک نه تقوا اختیار کړه تقوا دار کړه نو خدای پاک بدل لاري وباسي د تکلیفاتو نه د مشکلاتو نه
د وته ها له خدای پاک لارې کولو کی هر تکلیف نه هر مصیبت نه هر شر فساد نه د وته بوله سب کوي لارې وته خدای پاک کولو کی ويرزقه من حيث لا يحتسب خدای پاک دې ځای نه بول رزق ورکوم چې د ګمان نه او زموږ دې سره څه کار دې کم طرف نه راکې او دایم لیکلي مظهری والا کوم مسلمانان تقوادار شي نو د شپې په باران کوم او د ورځې په انور لګوم ها دا څه چل بنې چې په مخه بس تیاری 10 بجو کې تیاری او 12 بجې تیاری او په مخه درې څلور دې تیاری ماشومان هم تنګ شي زناورم تنګ شي او بوډاګان او ځوانان ټول ها اکثر پکې غم شي بیا لې مصیبتي دې شپې په باران کوم د ورځې بسې نوري نشي شپې باران او د ورځې نوري نو موږ بسونه آبادي تا سره خو د غنم او د دې شیزونو ضرورت دي بیماری هم نه دغه هم نه پوه شئ الله پاک دې مونږه خیر عافیت برکت سره سم کی ها دا یو ورځ ډېر غوسه شوم مې خدای پاک بس د عمل تباہ او برباد کې مې دې نه پولی ول نه پويږي موږ ته چې موږ لمکه موږ ته ضرورت نشته موږ مسلمانان یو نو سود کو نم ډاکا کړي نم ځان په زور مال غستې چې ګینه کور ته مروړي چې په موږ خدای پاک بلاګانی مسلط کړي نو موږ د ضرورت نشته نا وینه منست مې خدای پاک د عمل تباہ کی ما خام چې داسې زول راغې په خور کې چې کم دینو هغه سیله چتونه اوچت کړیو ها نو واسه نه چې مسلمانان دونه مجبور شي چې داسې یو دعا وکړي پوه شو یا نه کان خلک چې مونږ پوهیږي چې پوهه کې مونږ نه پوهیږو واسه نه چې خدای پاک تعالی سوچت چې خدای پاک مونږ خو دې تبلیغ کوو او وی سمېږي نه بس تباہ بربادي کې ها که دشمن په مسلط کړي که بد بیماری پیراولې که خې پیراولې کار سو سره کې بس ته پوه شو څه پوه شه کار د پوه نوح علیہ السلام په شان ته چې څنګه دعا وکړه ها الله پاک دې داسې وخت نه راوړي کم نه کان خلک چې مونږ ته د نیک هدایت کې په نیک باندې راشو ها کوم ګناونو نه منکه شي نه شو منشو نو کار وټی کی یعنی ګره کار بیا خراب دي دلته مصیبت کې اخته یو بیا چې مړ شو دلته مصیبت کې اخته یو الله پاک ځوان زوینه کې مونږه خیر عافیت برکت سره سکی سم کی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا منی سیتاسو بطوانتن دیلی دوست او رازدار من دونکم علاوه استاسنا ان مومنانو علاوه دیچا سره دوستی د زړه نه ذکر ها لا یألونکم لس وجه اوس خدای پاک دې نه ولا شروع کیږي دې کو تاهی نه کوي تاسو مبارکي خبالن فساد کې ودو بخوخي ما عنتم کړهو تاسو قد بدت البغضاء فتحقیق ترحقار شوی دے بغض من افواههم دلیل خلونا وما او حق بغض حسد تخفی پٹی صدورهم سینید دوی اکبرو اڈیر لوی دے قد بینا یقینا من بیا واضح بیان کړي لکم تاسو د پیدې د پارا الآیات آیتنا چې په دې خبر دلالت کوي چې کافر سره دوستی نه پکار صرف چا سره پکار ده مسلمان سره ان کنتم تعقلون کچری تاسو وهی گئے ها انتم خبردار تاسو اولائی اغا خلق یې تحبونهم تاسو محبت کوي د دې سره ولا يحبونكم او دې محبت نه کوي تاسو سره وتؤمنون او تاسو ایمان لرئ بالکتاب كله کتابونو ټولو واذا لقوكم کله چې میلاو شي تاسو سره قالوا وای آمنا ایمان راولې واذا خلوا کله چې یوازې شي عبدو شکونه لګي علیکم فتاسو الانامل وقتو تاسو د وجنه من الغیظ غسینا قل وایته اے نبی پاک صلی الله علیه وسلم موتوا بغیظکم مشي
وغصص تاسو کی ان اللہ علیم بذات الصدور بشک اللہ پاک خبردار دے حق رازونو شخاون سینو دی ان تمسسکم کچتورسی کی تاسو تا تاسو ټچم کی ګورې دومره څخه حالت تاسو وی تاسو سره صرف ولګي نه څخه وی خپکی حسنتن خوشحالی تسؤهم خفاکوی دوی لرا تاسو ته خیر ضرورتي دوی سکی خفاکیږي د دنیا خیر چې حاصله د دنیا د ماهرین سره به تعلق لري ناستا پاستا او د دین خیر چې حاصله چا سره وساتي د دین د ماهرین سره پوه شئ د دې کافرانو نه دنیاوی ماهرین خو د مسلمانانو او نی دینی ماهرین خو ها نه دې لپاره خپل فند دغه کړی چې مسلمانان څومره سیاسدانان دي چې دا بدنام شي او دا په طریقه باندې مړو کو ختم کو دي دا ایټم بم او دا څه کو ادا چې کوم دینی ماهران دي هغه پټ نه دي وجنی ها وان تصبكم او کو ورسی گیتا ستا یعنی په شک سره دا ان شک د بار راځي دی شک کون تم پیدا شي چې مسلمان په تکلیف کې واقع شي دی په خوشحالي ها عجیب د دماکه وشي ولته یو بل خولي په بار ملکونه کې کافرانه سیئاتن سبد حالت یفرحو خوشحالیگی بها هغه سره وان تصبروا کتر تاسو صبر کوئ وتتقوا او تقوا کوئ لا يضركم ضرر نشي در کولی تاسو ته کیدهم تدبیر د دوی شیئا ضرر ان الله معمولی غون ته تکلیف هم دي تاسو نه اداره وکړه ها بشک الله پاک بما يعملون فحق تجدي کوم عمل کوي محيط احاطه کون کې دي چې پس ځل کې سو ناټول موږ ته خپل خدای پاک کنه نو اوس چې موږ ته ځان نه ساتو موږ په خبره د قران پاک باندې عمل نکو نو زمونږ ګناه ده ها صدق الله العظیم مسلمان نیمه نه خوښ نو چې عثمان او علی او عمر او بکر محمد نوم پکې راځي سونه به شي زمون کمپیوټر محمد نه راځي ټول نو خدا شه دلته عام شو الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى